افسر شي او دا اوس چې پکې نگران هم راغلي دي بار بار دا خبره کومه چې دا عارضي دا اوس پکې بندونه ورته اچولي په دې سره کار نه کېږي سیند کې چې اوبه کمې شي بیا به په نیر کې مو اوبه کمي او دا به خلکو ته ډېر نقصاني نو زما اوس هم دغه دی او انشاءالله تعالی کله چې موقع راغله کو دوی څه نه کوي نو مونږ به کم از کم دا د دې زمیندارو دا یو لویه مطالبه ده انشاءالله تعالی دا به مونږ پوره کوو دا خلکو ته دا تکلیف چې دی دا به ختمو دا اوس نننی کنونشن د دې مونږ یو آغاز کړی دی په پی کې 59 کې دغسې په پی کې 58 کې به هم کوو په پی کې 60 کې به هم کوو په پی کې 57 کې به هم کوو او دا خلک د دې علاقې خلک د دې علاقې زمونږ وروڼه د دې علاقې مشران د دې علاقې نوجوانان به دې نه خبرو چې قومي وطن پارټي په دې ضلع کې څومره کارونه کړي دي او څومره محنت یې کړې دی او دا د هغې محنت وجه ده چې نن دا دلته څه دا سهولتونه چې تاسو ګورئ دا ټول قومي وطن پارټۍ دې علاقې ته روړي دي سیاست کې بدر د چاته نه وایو مونږ سیاست کې کنځلې نه کوو چاته مونږ سیاست کې ذاتی اعتراضونه ذاتی الزامات په چا باندې نه لګو مونږ سیاست کې صرف سیاسي خبره چې د مونږ د پارټۍ سره موقفي هغه مونږ بیانو مونږ په دې 400 کې د خلکو ته د دې ټول 400 خلکو ته صرف زمونږ گزارش داره چې تاسو سبا ووټ ورکوئ نو په دې بنیاد باندې ورکوئ چې کم یو پارټۍ ستاسو څومره خدمت کړې دی مونږ قومي وطن پارټۍ خدمات ستاسو په وساطت سره دلته 400 خلکو ته 400 عزتمند خلکو ته مشرانو کشرانو ته خپل خدمت پیش کوو او مشران چې کوم دي په کار دی چې هغوی خپل نوجوانان هم د دې نه خبر چې مونږ څه کارونه کړي دي مونږ کو زمونږ نه چا په دې 400 کې زیات کار کړي بالکل تاسو ته اجازه ده چې تاسو هغوی له ووټ ورکړئ خو زما دا خیال دی چې تاسو کو ګورئ نو دې نه زیات کار به بل یو پارټۍ هم نه کړي دا د حیات محمد خان شیرپور شهید نه روان شوی دی دا د هغه نه پس ما ته چې ذمہواری راغلی ده ما هم هغې نقش قدم باندې چلېدلی ما د ما نه پس سکندر خان هم په هغې نقش قدم باندې چلیږي زمونږ مقصد صرف او صرف دا دی چې مونږ د خلکو د دې 400 خلکو فلاح و بهبود دپاره چې څومره خدمت کولی شو هغه کوو او په دې کې کو زمونږ د وینې ضرورت دی حیات محمد خان شیرپور شهید د قوم دپاره وینه ورکړه او د قوم دپاره هغه یو قرباني ورکړې ده په تېر هغې کې مونږ باندې حملې وشوې بار بار حملې وشوې دماکې وشوې مونږ باندې په تېر الیکشن کې مونږ هغه شانتې ګرځېدلي نو چې څومره به پکار وو مونږ خو ګرځېدل غوښتله خو انتظامیه به رودانه وې چې جي خطره ده جي دا دي هغه دي خو کم از کم په دې دماکو کې د قومي وطن پارټۍ په سوونو تعداد کې کارکنان چې دي هغوی شهیدان شو او هغوی خپله قرباني ورکړه مونږ د هغې قربانۍ ته هم سلام کوو او انشاءالله تعالی دا زمونږ تاسو راهد دی کو هر قسم خطرې په هر قسم حالات دي مونږ به د دې قوم سره شانه به شانه ولاړو د دې قوم به هماغه شانته خدمت کوو اوس د دې سیاسي دا کوم صورت حال چې جوړ دی حالات د الیکشن سازګار کېدو دپاره هغه حالات لا مونږ نه وینو چې کوم حالات پکار دي ورځ تر ورځه داسې بیانات راشي داسې اقدامات واخیستې شي چې خلک په شکوک و شبهات کړي چې آیا الیکشن کېږي یا الیکشن نه کېږي تېرو ورځو کې د دې 4 ورځې مخکې صدر مملکت هم یو بیان ورکړ وایي چې په دې فلاني تاریخ باندې پکار دی خو داسې هغه دی هغه خبره وایي چې هغه اردو کې وایي چې آده تیتر آده بټیر دا پته ونه لګی چې دې څه ویل غواړي خو هغې سره څو شو هغوی سره خلکو کې نور تذبذب پیدا شو زمونږ د عدلیه چې څه لګیا ده څه طریقې سره هغه کوي روزانه نوې نوې شوشا پرېږدي یو کیسونه دي کله یو شانتې کوي کله بل شانتې کوي د یو خاص سړي دپاره یو خاص پارټۍ دپاره هغوی هر یو قسم کار کولو ته تیار دي یو خپل پسندیده بینچ دی او هغوی روزانه فیصلې کوي دا فیصلې د عوامو په حق کې نه دي دا فیصلې د دې ملک په حق کې نه دي دا فیصلې د دې یو خاص مخصوص طبقې دپاره دي او یو خاص مقصود هغې دپاره دا فیصلې کوي هغې سره هم
د دې ماحول چې دی هغه د الیکشن دپاره هغه شانته جوړ شوی نه دی. دغسې په دې صوبه کې دا کم د نظم و ضبط دا کم صورتحال چې دی روزانه یو نه یو واقعه کیږي. 13 ورځو کې په چترال کې د هغې نه مخکې په مختلف علاقو کې په بنو کې په وزیرستان کې په بډابیر کې په نور ځایونو کې روزانه څه نه څه واقعات کیږي. دا صورتحال دا خو ماحول نه جوړیږي د الیکشن په هغه لحاظ سره. موږ غواړو د دې نگران حکومت نه چې تکړه شي. ستاسو کار څه دی؟ ستاسو کار صرف دا دی چې د ملک کې داسې حالات پیدا کړي چې الیکشن وشي او چاته موقع ملو شي، هر سړي ته موقع ملو شي چې هغه لاړ شي او خپل ووټ واچوي او منصفانه الیکشن وشي. د هغې دپاره تاسو کار کوئ. خو ښکاري داسې چې دا نگران حکومت د دوی خو دا دی 4-5 میاشتو شوې. 2 ځله خو پکې کابینه بدله شوه. یو ځل یو کابینه وه هغه لاړه پوره کابینه ختم کړه. اوس نوې کابینه راغله، هغې کې روزانه په هغې کې نور خلک روزانه پکې 2-3 کسان اخلي او داسې کسان دي چې نه زه پېژنم نه تاسو پېژنئ. دوی به څه الیکشن دپاره هغه وکړي. اوس زموږ ملک کې یو داسې طبقه پیدا شوې ده چې الیکشن را نږدې شي نو هر یو پارټۍ ته هغوی لاړ شي چې ما نگران وزیر جوړ کړی، چې ما به زه دا وکړم زه به هغه وکړم. اوس دې ته خبره راغلې ده. دا دلته 3 خو چیف سیکرټریان بدل شو، 3 د فاینانس چې کوم هغه دی ټوله منصوبه بندي کوي، 3 هغه بدل شو. روزانه افسران بدلیږي، نن بیا وي دا سیکرټریان بدلیږي. نو زمونږ د هغې باندې یو واضح پوزیشن دی چې 18وی ترمیم هم جوړېده، زه د هغې حصه وم او زمونږ د پارټۍ دا هغه موقف و چې دا نگران حکومت چې دی دا ختم کړي. دا په عین کې د نگران څه ضرورت نشته. په اصل چې کوم 73 عین و په هغې کې نگران نو، هندوستان کې نگران نشته، بنګلادیش کې نگران نشته، نور ملکونو کې نگران نشته. نو ما دلته چې اخر کې دا د وزیر اعظم دا سابقه چې ټول راغوښتو هغې کې ما ورته وویل ما چې آینده څوک راشي د چا حکومت راشي نو خدای ته ګوره دا نگران هم خلاص کړی. دا د قوم دپاره یو ډېره لوی تحفه چې تاسو دا نگران ختم کړئ او چې کوم یو حکومت یې هغه د جاري ساتي او الیکشن کمیشن چې دی دا مضبوط جوړ کړئ نو بیا به کار کېږي. د عدلیې هم دا حال دی. دا اوس چې اسامه ججان جوړ شوي دي او دا چې کوم هلته یو بل سره رسکشي ده هغه دا دی چې طریقه کار داسې دی چې یو جج چې څوک هلته وي هغه خپل هغې نه د خپل چیمبر نه کسان راولي هغوی ججان جوړ. دا زما کس دی او دا زما کس دی. ججان خپل هغه ذهن استعمالوي او انصاف کوي. مونږ ته په دې ملک کې نه د ججانو انصاف کاري نه د بیروکراسي انصاف کاري او دا صورتحال رست ورځه خرابېږي او د حکومت هم ځکه چې د بجلۍ دا چې کوم صورتحال دی دا ناګفتبې دی، ورسره نوره مهنګایي زیاته شوې ده. دوی خو ډېر زر ووایي چې ډالر ګران شو نو بس مونږ څوک بجلۍ کې نن سبا وایي چې بس هغه خلکو پسې هغه شوي دي چې دلته هم دامره کټ کړې کونډې کټ کړې او دې ځای هم دامره کونډې کټ کړې. اصل وجوهات طرف ته نه ځي. د دې صوبې چې کم ضایع کېږي بجلي 37.4% ده، یعنی د یو 154 څلور د پاسه 1.5 ارب روپۍ بجلي ضایع کېږي او د هغې بلونه تاسو ورکوئ. پکار دا چې دوی دغه خلک راونیسي. دا بجلي ولې ګرانه شوې ده؟ دا چې کوم دا تیلو باندې دا بجلیګر دی هغوی سره داسې معاهدې شوي دي چې هغه معاهدې د هغې خلکو مفاد دپاره دي، د عوامو د مفاد دپاره نه دي. نن هم کو هغه بجلیګر بجلي پیدا کړي او که پیدا نه کړي هغوی ته خپل معاوضه ملاویږي. دا اوس تقریبا 2000 ارب روپۍ دا به دې بجلیګر والو ته به دا سم مالکان چې هغوی ته به دا ملاویږي او زور یې چاله راځي تاسو نه راځي. نو په دې یو منصفانه طریقې سره دا ټول چیزونه کتل پکار دي. اوس خو ډالر لږ کم شو بیا دا اورو چې د پټرول او د ډیزلو بیا قیمت زیاتی. دا د کوم ځای انصاف دی چې یو بانه هم جوړه کړې یا بانه لا
هغه پاغې باندې تاسو هغه چې هغه ختم شي تاسو بیا ووایه چې نه هغه د بجلي د تیلو د ډیزلو قیمتونه به موږ زیاتوو. نو رونو دا سلسله چې ده دا ختمېدل پکار دی. هغه سړی به کامیابي چې څوک د عوامو ته څه نه څه دوی ته څه فایده ورسوي. نن زمونږ رونه روز او شپه په دې غم کې چې یاره د بچو له به 2 وخته روټۍ څنګه پیدا بجلی بل به څنګه ورکو د بچو سکول فیسونه به څنګه ورکو هر یو شی. دا ملک چینی پیدا کوي مخکې به مونږ چینی به دامره پیدا کړو چې بار ملکونو ته برآمد کوله. اوس مونږ د بار نه راغواړو په ملک کې دا په لومړني ځل دی چې چینو کې 200 روپۍ ته 200 نه پاس هغې ته کیلو رسېدل. غوړي هم دا حال دی د اوړو هم دا حال. نو دا د دې زور چاله راځي تاسو له راځي. مونږ په دې کې تاسو سره یو. بعضې خلک دا وایي چې یاره تاسو خو هغه د پی ډي ایم حکومت و مونږ د پی ډي ایم حکومت نه هلته څه عهده نه وه اخیستې چې څه وخت کې یا تحریک و هغه تحریک کې مونږ ټول یو ځای وو د دې لپاره چې دې ملک کې چې کوم انتخابات شوي وو هغه صحیح نه وو. ارشد خان هم په دې خبره وکړه هغه داسې انتخابات وو چې خلک ووټ یې واچو او چې سار پاسېدل د هغوی دا توقع وه چې دا سیټ په مونږ ګټلي سبا چې پاسېدلې د بل چا ګټلی. آر ټي ایس خراب شو فلانې خراب شو په هغې کې دا خو اوس مونږ ته پته ولګېده چې بوګس ووټونه پکې ډېر اچولي شوي صرف د یو کس هغې دپاره د هغه د کامیابولو دپاره دا صوبه قربانۍ بکره جوړه کړې وه. نور ځایونو کې هغه وس نه رسېدی. په دې صوبه کې په هر یو سیټ باندې هغوی داسې حالات جوړ کړو چې صرف پی ټي آی دې وګټي. مونږ دا نه غواړو چې مونږ دا نه وایو چې پی ټي آی باندې پابندي ولګي خو دا ضرور غواړو چې دا سلسله ده چې کوم د دانډلۍ او هغه سلسله چې په کوم کې د ووټ غلا کېده دا شیزونه دې بند شي. منصفانه الیکشن دې وشي. دې ځله مونږ دا زه تاسو ته وایم اعلان چې الیکشن په ورځ مونږ نه غواړو چې په پولنګ سټیشن کې دننه د فوجي ولاړي. مونږ بالکل په هېڅ صورت کې نه غواړو. دا د هغوی کار هغې نه بار ولاړي هغه الیکشن کمیشن کو والا اجازت ورکړي خو دننه د پریزایډینګ افسر کار دی. هغه ځله خو به یو حوالدار و حوالدار به چې پریزایډینګ افسر ته وکتل بس هغه نه به وار پار خطاو او وی به چې یو د پارټۍ خلک وي دوی دې راځي دا نور ته نه راځي. زنانه په نور کې ولاړې وې په 4 غنټې هغوی خپل بچي نه شو سنبالولی کور کې روټۍ نه شو پخولی او دلته په نور کې بار ورته هېڅ بندوبست هم نه کړی او دوه وی راځي به. نو دا الیکشن چې دی مونږ غواړو چې الیکشن دی داسې چې هغې کې ټولو ته د خپل حق میلاو شي. هر یو پارټۍ پولنګ ایجنټ یي هغه به یي او چې تکړه پولنګ ایجنټ یي زه ستاسو ته دا وایم چې خپل هغې کې تنظیمونه اوس دا تنظیمي سازي مونږ شروع کړې ده. په هر ځای کې به نوی تنظیم جوړو د اکتوبره پورې. هغوی بیا داسې پکار دي چې هغه شانتې خلک یي چې هغوی په الیکشن کې په پولنګ ایجنټ باندې خپل حق دپاره جدوجهد کوي او خپل حق هر څنګه چې خپل حق په د هغې دپاره هغه دغسې د دا اوس تېر چې مردم شماري وشوه ګو مونږ هغه نه منو په دغه لحاظ سره چې زموږ وسایلو کې کمې راغی خو تېر هغې کې هم که ستاسو خیال یې دلته 400 کې به 6 سیټونه د صوبۍ اوس هغې 15 کړي دي. زموږ اوس هم 2,35,000 نور آبادي زیاته شوه. زموږ دا ډیمانډ ده چې 6 سیټ ته مونږ ته واپس میلو شي. دا د 400 حق دی او د هغې لپاره مونږ به کوشش کوو چې دا سیټ چې دی دا 400 ته واپس میلو شي. دا د مردم شمارۍ په هغې کې بعضې سیاسي پارټۍ وایي چې څه ضرورت دی. مونږ وایي چې ضرورت دی ځکه چې هغه وخت کې دا کوم طریقې سره چې دا حلقې جوړې شوې وې هغه مونږ ته قابل قبول نه دي. حلقې داسې پکار دی چې راغونډه حلقه چې په اسانه کینډیډیټ هم هلته تللی شي او خلک هم یو بل سره رابطې کړي. نو په دې کې زمونږ دا کوشش پی چې انشاءالله تعالی مونږ دا علاقه واپس بحال کو. په تیر الیکشن کې تاسو دې ځای نه د 400 نه مونږ له
شپږ کې څلور سیټونه راکړو او یو قومي سیټ هم راکړو. دا ستاسو مهرباني وه په موږ باندې. دا ستاسو په هغې باندې سکندر خان بیا وزیر اریګیشن جوړ شوی او ستاسو خدمت یې کړو. خو تیر الیکشن کې چې کوم ډاکه پرېوته په هغې باندې په ټول سلسلې باندې هغه مونږ نه غواړو او انشاءالله تعالی نن ما وکتل کم طریقې سره چې تاسو دلته راغلی او په دې جلسه کې په دې کنونشن کې شرکت وکړو. په دې درې څلور ورځو کې هم دا محنت کړی دی. حالانکه دا رحمت ګل الله تعالی دې وبخي د هغه په وفات باندې یو دچکه مونږ ته رارسېده. خو خیر بهرحال ما هم د هغوی دوا وکړه او د هغوی خاندان سره پوره همدردي وکړه. که نن عجم دی وی نو هغه به دلته د دې جلسې روح روا به وي او انشاءالله تعالی د هغه بچي به د هغې به مونږ خیال ساتو، د هغه خاندان به مونږ خیال ساتو انشاءالله تعالی.